د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2023-25 مالی کال د پاره 13.9 ارب روپو قومي بجټ وړاندې کړو چې پکې د راتلونکي مالی کال د پاره 2900 او یا ارب روپو د مالیې یا ټیکس هدف کې خوده شو. په بجټ کې د سود د اداګانو د پاره 9215 ارب روپې او د سبسډیانو په برخه کې 1330 ارب روپې خوده شوې دي. قومي بجټ د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو او د هغه د وینا په وخت مخالف غړو د حکومت مخالفه او ګون اوازګو نارې وخلې. د سنی اتحاد کونسل غړو په اسمبلی کې احتجاج وکړو او د بجټ اسناد یې شلولې دي. لدغه وړاندې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو چې بجټ ردوي او تور یې لګولې چې حکومت سیزونه په مصنوعي طریقه سیوا کړې دي. په بجټ کې د دفاع د پاره 2102 ارب روپې او د پرمختیايي منصوبو د پاره پکې 1500 ارب روپې خودل شوې دي. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د لومړي سکیل نه تر 14 پورې 15% او د 18 نه تر 20 سکیل پورې سرکاري افسرانو په تنخواګانو کې 2% اضافه تجویز کړل شوې ده. د ریټایر ملازمینو د پنشن 15% اضافي تجویز شوې دي. دغه ډول په بجټ کې حکومت کم نه کم د میاشتې اجرت د 10,000 روپو مقررول وړاندیز وکړو. لدی وړاندې حکومت کم نه کم اجرت 2,000 روپے مقرر کړی وو. په بجټ کې د مالی کال د فرد قومي پرمختیا یا جی ډی پی شرح 3.5% او د ګرانۍ شرح 12% مقرر کړی شوې ده. روان مالی کال 2023-24 کې د پرمختیا شرح 2.4% وا. په نوي بجټ کې د مالیې د خدای پړه ویل شوی چې د تیر کال په مقابله کې د راتلونکي مالی کال د پرمالیا 8% سیوا کړل شوې ده او د کال په سر د 4 لک روپو آمدن والا تن به د انکم ټیکس نه مستثنا وي. په بجټ کې په پټرولیم مصنوعاتو پټرولیم ډیولپمنٹ لیوی د 80 روپو لیټر نه 80 روپو ته د زیاتولو تجویز شوی دی. په موبایل ټلیفونونو 13% جنرال سیلز ټیکس لګول شوی دی. د خزانه وزیر ویلي چې د ملک غټي هوایي اډې به اوټسورس یا خرڅول کیږي. واک به د پاکستان سره وي او په دغه لړ کې به د اسلام آباد هوایي اډه لومړی اوټسورس کولی شي. د قومي اسمبلی د غونډې نه وړاندې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې غونډه شوې او د کابینې د غړو په اعتماد کې غستو وروستو د نوي مالی کال لپاره د بجټ منظوري ورکړل شوې وه. علب خان شیرپو دلبر نیو.